په باران کې د سرسورې د چترۍ د استعمال نه انکار کول ممکن نه دي. وجه دا ده چې د چترو دنیا د صدونه آباده ده. د تاریخ د پاڼو تر مخه په ابتدا کې د چترۍ تعلق د ګرمۍ او باران سره ارګیز نه و. په چین کې په 11 صدۍ کې د لیدر نه وړمبۍ چترۍ تیار شوې وه او په وړمبو ورځو کې به چترۍ صرف زنانو د پیشن په توګه استعمالول. په کال 1901 کې پولډینګ چترۍ متعارفه کړې شوه، کومه چې په 13مه صدۍ کې د نارینه او زنانو د چترۍ وزن یو عمره شو. په موجوده دور کې سنجیده خلک توره، زنانه رنگینه او ماشومان کارټون شکل لرونکي چترۍ خوښوي. د باران موسم د چترۍ د ملګرتیا نه بغیر نیمګړی وي، خو ولې پرله پسې بارانونو له وجې د چترۍ نرخونو کې زیاتوالی راغلی، خو بیا هم د چترۍ اخیستل د هر چا ضرورت وي. دا چترۍ دي د پخوا زمانې زموږ مشران روان دي. پخوا به کونټۍ والا وي، اوس پکې دا نوي راوتې. نو موږ د ماشومانو دپاره، ځان دپاره، د جمعې دپاره د اخلو استعمال کې راولو او ډېر مصیبتونه نه بچو پامن یو. که یو خوا د چترۍ په برکت خلک ځان محفوظ کوي، نو بل اړخ ته د دې روزګار سره تعلق لرونکي خلک دا د رزق ګټلو یو لویه ذریعه هم ګڼي. د چترۍ چې کوم دي د هر چا ضرورت دی، هر سړی راځي خپل ماشومان نه مړي، د ماشومان نه مړي، بلکې د کور ضرورت هم دی. مطلب د هر چترۍ د مانګ هم ډېر سیوا دی. چترۍ چې د یخنۍ سیز دی او په یخنۍ کې ټول نه زیاته چترۍ وځي او هغه هم داسې چې کله د بارانونو سیزن نو په هغې کې چې دی نو زموږ چترۍ چې ډېره زیاته وځي. ملکنډ ضلع کې هر کال د چترو په خرڅ کې زیاتوالی راځي، خو د بده مرغه دا چترۍ ډېرې نازکه هم وي او د استعمال وروسته پکې د جوړېدو کار هم پیښیږي. بعضې خلک بیا دغه چترۍ ګزاري او یا یې د استعمال لپاره په کاریګرو جوړوي. که د یخنۍ او د ګرمۍ دا موسمونه تر څو وي، نو د چترۍ استعمالولو کې به چېرته هم کمې رانشي او نه د چترۍ د ختمېدو څه امکان په نظر راځي، ځکه چې دا په باران او تیز نور کې د هر چا مهم ضرورت دی. عمران دریاب، خیبر نیوز، ملکنډ.